که بچه باندې جادو شوی دا وظیفه دو کی انشاءالله العزیز الله پاک به ته جادو دا لرې کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید در به کوم چې تاسو ټول به ټیک ټاک کې د صحت نه به مزې اخلئ. الله پاک مو خوشحاله ساته. نن چې کوم وظیفه ده دا وظیفه د جادو باره کې ده چې بچه باندې جادو شوی وي نو دا وظیفه دی سهار او ماښام کوي انشاءالله العزیز جادو به ترې ختم شي. جادو کېدل دا ممکن دی او دغه شانتې پیغمبر علیه صلات وسلام باندې هم جادو شوی و. پیغمبر علیه صلات وسلام شپږ میاشتې داسې و چې کله کله به یو کار وکړو نو دا به د پته ونه لګېده چې ما دا کار کړی ده که ما دا کار نه ده کړی. کله به یو کار نه و کړی او داسې به ورته محسوسېدل چې ما دا کار کړی دی. نو جادو محترمو داسې وي چې د انسان بدن ټول تړلی شوی وي. یو ځل پیغمبر علیه صلات وسلام په کټ کې ملاستی و او دو فرشتې رالی. یوه فرشته دې سر ته ودرېدله، بله فرشته دې لنګې ته ودرېدله او دا یوه فرشته دې بلې ته وایي چې په دې بنده باندې څه چل شوی دی. پیغمبر علیه صلات وسلام یادوي. دا بله فرشته ورته وایي چې په دې باندې چا جادو کړی دی. دا بله فرشته ورته وایي چا پې جادو کړی دی. دا سر ته والا فرشته وایي چې لبید بن عاصم لوریانو په پیغمبر علیه صلات وسلام باندې جادو کړی دی. بیا ورته د بلې فرشتې وفرمایل چې جادو یې کړی دی کوم ځای کې کړی دی. بیا دې فرشتې جواب ورکړو چې دغه جنکو د پیغمبر علیه صلات وسلام د یو غلام په واسطه باندې د پیغمبر علیه صلات وسلام ویښته مبارک دا یې حاصل کړي دي. بیا یې دغه ویښته د ګمزد نه تاو کړي دي او پلانکي کوي کې دغه ګمنځ سره د ویښتو د پلانکي ګټې لاندې د ار سره پراته دي. کله فرشتې لاړې پیغمبر علیه صلات وسلام راپاڅېده. صحابه کرامو ته وایي چې زما د خوب صحابه کرامو ته وایي چې زما چې کومه بیماري وه کومه مسله ده هغه الله پاک ما ته حل کړله او د خوب په ذریعه ما ته الله پاک ار سره وښودل. پیغمبر علیه صلات وسلام صحابه کرام ولېږل. صحابه کرامو دغه ګمز راوړل او پکې دغه ویښته و. پیغمبر علیه صلات وسلام سورة الفلق یو آیت لوستو هلته به یوه غوټه خلاصوله. دلته چې به یو آیت ولوستو نو په هغه غوټه باندې به دم کې غوټه به کولاو شو. دغه شانتې سورة الفلق او سورة الناس پیغمبر علیه صلات وسلام وفرمیل او دا یې ولوستل ټولې غوټې دا ختمې شولې. پیغمبر علیه صلات وسلام د هستوماني ویستله او دا یې وفرمیل لکه چې چا تړلی ومه. نو جادو محترمو دا ډېر زیات خطرناک څیز وي. اکثر خلک داسې وي چې د بل چا کامیابي پې سود کېږي نه. دا ځکه په ده باندې جادو کې چې دا سړی د کار د روزګار د هر څه نه دی وباسي. نو دنیا په دنیا کې هر قسم حلقه شته دی. هر سړی جادو کوي. هر سړی دا و چې دا بل د ښه ژوند تېر نه کړي. نو که چېرته تاسو دا وظیفه کوئ نو انشاءالله العزیز تاسو به جادو به سترګو باندې ووینئ. راځئ چې زه د وظیفې طرف ته د وظیفې لومبی شرط دا شو چې یو سړی به 5 وخت پابندۍ سره لمونځ کوي ورسره به د قرآن مجید تلاوت کوي او دغه شانتې وظیفه دار ده چې سهار به یو پیر آیت الکرسي یو پیره سورة الفلق او بله پیره سورة الناس وایي. د هغې نه بعد سورة التکویر دا د یو پیره وایي اذا الشمس کوورت و اذا النجوم کدرت و اذا الجبال سیرت. تاسو د بسکرین باندې ښکاري نو دا صورت د یو پیره وایي او په دې باندې اوبه دم کي انشاءالله العزیز جادو به د انسان ته نږدې هم نه راځي. که بچی باندې شوی وي نو هغه به محترمو دا ختم شي. الله پاک دې زموږ او ستاسو ټولو حفاظت وکړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.